وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. په دغه سورة القدر کې د شب قدر فضیلت او اهمیت بیان شوی دی او رمضان المبارک خو اسم ټول د برکتونو نه ډک دی. د هغې هره لمحه هره ساعت هره ګړي هره ورځ هره شپه د رحمتونو د نجات ته د مغفرت ته. خو دا شب قدر چې کومه شپه ده نو دې ته په دې ټولو شپو باندې فضیلت حاصل دی او په دغه شپه کې الله تعالی د بیت العزت نه د عرش نه د لامکان نه بیت العزت طرف ته قرآن نازل کړی دی چې دا په ړومبي اسمان کې یو کوټه ده د خانه کعبې په دې سید کې. نو دا الله تعالی ړومبي اسمان ته نازل کو دغه قرآن پاک. نو الله تعالی دې آیات مبارک کې دغه طرف ته اشاره کړې ده چې انا انزلناه فی لیلة القدر چې بېشکه موږ دغه قرآن په شب قدر کې بیت العزت طرف ته نازل کړی دی. بیا د بیت العزت نه لمحه په لمحه وقتاً فوقتاً په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نزول کېدو. فرمایي رب چې وما ادراک ما لیلة القدر، اے محبوبه تا ته څه پته شته چې لیلة القدر څه شی ده، د قدر دا شپه څه ده. نو دې کې د دې لیلة القدر فضیلت طرف ته اشاره ده. فرمایي رب لیلة القدر خیر من 1000 شهر چې دا د قدر شپه ده دا بهتره ده د 1000 میاشتو نه. تنزل الملائکة والروح فیها چې په دې کې نازلیږي ملائکه او حضرت جبریل علیه السلام باذن ربهم د خپل رب په حکم سره من کل امر د هر امر د پاره سلام او د سلامتیا د پاره هي حتی مطلع الفجر آن چې طلوع الفجر پورې د دې فرشتو نزول کیږي. لیلة القدر ته لیلة القدر ولې ویل کیږي؟ ځکه لیلة القدر ته لیلة القدر ویل کیږي چې په دې کې عبادت کوونکو ته د رمضان مبارک روزي نیونکو ته د رمضان مبارک احترام کوونکو ته اعتکاف کوونکو ته الله تعالی ډېره لویه مرتبه ورکوي، ډېر لوی عزت ولا ورکوي، ډېر لوی شان ولا ورکوي. نو دغه شپې ته ځکه لیلة القدر ویل کیږي. لیلة القدر ته لیلة القدر ځکه ویل کیږي چې په دغه شپه کې قرآن عظیم الشان نزول شوی دی. لیلة القدر ته لیلة القدر په دې وجه ویل کیږي چې په دغه شپه باندې فرشتې راځي ځمکې ته. لیلة القدر د
قدر ویل کیږي عظمت ته. نو دې شپې ته الله تعالی ډېر لوی عظمت ورکړی دی، نو ځکه دې ته لیلة القدر ویل کیږي. قدر ویل کیږي تنګي ته. نو په دغه شپه باندې د فرشتو دونه نزول کیږي، دونه فرشتې نازلیږي چې د ځمکه د هغوی دپاره تنګه شي. نو دغه شپې ته لیلة القدر په دې وجه هم ویل کیږي. قدر ویل کیږي حکم ته. نو په دغه شپه باندې د اشیاو متعلق الله تعالی د حکمونو فیصلې کوي، نو په دې وجه دې ته لیلة القدر ویل کیږي. دغه رنګې دې شپې ته لیلة القدر په دې وجه هم ویل کیږي چې دې شپه کې که لږ هم څوک عبادت وکړي، لږ هم الله تعالی ته جړه وکړي، نو الله تعالی هغه ډېر د عزت خاوند کړي. نو په دې وجه دې ته لیلة القدر ویل کیږي. آیا لیلة القدر اوس شته که نشته؟ په دې کې د علماء کرامو اختلاف دی. آیا دا د حضور علیه الصلاة والسلام په وخت کې وه او اوس شته او که نشته؟ نو دې کې دوه اقوال دي، خو په دې کې صحیح ترین او راجح قول دا دی چې څنګه د حضور علیه الصلاة والسلام په زمن کې دغه لیلة القدر وه، اوس هم شته دی. بیا لیلة القدر د شپې متعلق اختلاف هم دی. بعضې احادیثو کې راغلي دي چې دا د رمضان المبارک لومبۍ شپه ده، او بعضې احادیثو کې راغلي دي حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیلة القدر تاسو د آخري عشرې په تاکو شپو کې تلاش کړئ. دا لیلة القدر الله تعالی ولې پوشیده وساتله، پټه وساتله؟ دې کې هم د الله تعالی یو راز دی. که موږ وګورو د الله تعالی ډېر داسې نعمتونه دي چې هغه الله تعالی پټ ساتلی دي، دې دپاره چې زما د بندګان چې د حق په تلاش کې دي او د عبادت په تلاش کې دي، زما د رضا په تلاش کې دي، د ثواب په تلاش کې دي، چې هغه ډېر لمحې د ژوند دا ډېرې لمحې زما په یاد کې تیرې کړي. لکه اسم اعظم چې وګورو موږ، نو په اسماء مقدسه کې، اسماء الهي کې الله تعالی دغه اسم اعظم پټ ساتلی دی. دې دپاره چې د الله تعالی د هر اسم انسان ورد وکړي. یو په کوم اسم باندې ګمان کوي چې دا اسم اعظم دی، یو په بل اسم باندې ګمان کوي چې دا اسم اعظم دی. څوک وایي یا حی یا قیوم دی، څوک وایي الله دی. نو دې د وجې چې اسماء مقدسه څومره هم دي، هر څوک د هغې ورد کوي، ذکر ډېر زیات کوي. دغه رنګې ولی، اولیاء، نیکان، پاکان، دا د مخلوق کې الله تعالی پټ ساتلی دي. دې د وجې چې الله تعالی غواړي چې زما د هر بنده د قدر وشي، عزت وشي. که اولیاء، نیکان، پاکان الله تعالی هر چا ته ښکاره کولې، نو بیا به د عامو خلقو، عامو بندګانو عزت به الله تعالی د نورو بندګانو به نه کېدو. بیا ګوره د دې عامو خلقو عزت به بیا نه کېدو، چا به پروام نه کوله. دغه رنګې د جمعې مبارکې پر ورځ باندې یو ساعت الله تعالی مخفي ساتلی دی چې هغې کې الله تعالی دعا قبلوي. نو د دې د وجه الله تعالی دغه ساعت مخفي ساتلی دی چې د پوره جمعې ورځ باندې دا ټول بندګان ما نه هر وخت دعاګانې وغواړي، زما یاد وکړي. دغه رنګې نماز وسطا، صلات الوسطا چې ورته ویلی کېږي، دا هم الله تعالی پټ ساتلی دی د دې د وجې چې زما د بندګان د هر مونځ حفاظت وکړي. د مرګ دا وخت الله تعالی پټ ساتلی دی د دې د وجې نه چې
هر چا کې خوف خدا موجود وي، د مرګ یره پکې موجوده وي چې پته نشته زه به کله رب ته ملاقات کېږم، رب سره به مې ملاقات کېږي. نو دغه شب قدر هم داسې الله تعالی هم پټ ساتلی دی چې دغه رمضان شریف کې زما د بندگان ډېر عبادت وکړي. مسلمانان وایي چې 21 شپه ده، نو هغوی به په 21 شپه باندې ډېر زیات عبادت وکړي. بیا به وایي چې نه کېدی شي په 23مه وي، نو په 23مه به زما یاد وکړي. بیا به وایي هسې نه 25مه وي، 25مه باندې به هم زما یاد وکړي. بیا به وایي هسې نه چې 20مه وي، نو په 20مه به هم زما یاد کوي. بیا به وایي هسې نه په 29مه وي، نو 29 رمضان مبارک په شپه باندې به هم زما یاد کوي. نو د دې د وجې به زما یاد ډېر وکړي، زه به ترې راضي شم. نو الله تعالی دغه شپه پټه ساتلې ده. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شپه ما ته الله تعالی وښودله او بیا یې رانه هیره کړه. د سورة القدر شان نزول څه شی دی؟ دا شب قدر الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته څنګه ورکړې ده؟ بن اسرائیلو کې یو شخص و چې هغه به ټوله شپه الله تعالی ته ولاړو او د ورځې به جهاد ته تلو. دشمن سره به مقابله کوله د اسلام د سربلندۍ دپاره. د سحر نواله تر مازیګره پورې به د جهاد کولو او بیا به ټوله شپه عبادت کولو. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د دغه عابد د دغه مجاهد تذکره د صحابه کرامو په مخ کې وکړه، نو ټول صحابه کرام تعجب کې پرېوته، حیران شول. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په چهره و الضحی مبارک باندې هم د تعجب او د حیرانۍ آثار راله چې ده خو یو انتهایی عبادت کړی دی چې ټوله شپه په عبادت کې مصروف و او ټوله ورځ د اسلام دپاره په جهاد کې به مصروف و او دغه سلسله 1000 میاشتو پورې د جاري وساتله. ځکه صحابه کرام تعجب کې پرېوته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرام عرض کوي ای د الله رسوله زمونږ عمرونه خو ډېر زیات کم دي، نو موږ خو دونه ثواب نشو حاصلولی څونه ثواب چې الله تعالی دغه عابد او مجاهد ته به ورکړی وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام خاموش شو. عرش برین الله تعالی پیغام را لیږي، حضرت روح الامین جبریل علیه الصلاة والسلام جلوگر کیږي او د الله تعالی جل شانه پیغام روړي. فرمایي چې اے محبوبه اگر چې ستا د امتیانو عمرونه کم دي، خو ما دیله په دې رمضان کې یو داسې شپه ورکړې ده چې هغه د 1000 شپو د عبادت نم افضله ده. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. په دغه شپه چې لږم څوک عبادت وکړي، نو د 1000 شپو چې دی مجاهد او دی عابد چې څونه دا شپې دا 1000 شپې چې عبادت کړی دی د دې بن اسرائیلو دی عابد، نو دغه عبادت په تن افضل وي دا 2 رکاته. دون الله تعالی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته الله فضیلت ورکو. ګوره چرته یو عابد یو مجاهد 1000 میاشتې مسلسل د الله تعالی په عبادت کې د اسلام د سربلندۍ د پاره په جهاد کې مصروف دی، او بل طرف ته صرف یو شپه لږ لمحې الله تعالی ته څوک ودرېږي، نو د هغه نه ورته زیاده اجر ورکوي. ګوره دا د نبی علیه الصلاة والسلام برکت دی، ګوره دا د هغې خاطر دی. ګوره بل حدیث مبارک کې راځي، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د عمرونو مشاهده وکړی شوه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وکتل چې گذشته چې څونه امتیان دي د هغوی عمرونه ډېر زیات
او چې د خپل امت عمرونو طرف ته مبارک متوجه شو نو د دوی مبارک د امت عمرونه ډیر زیات کم نو په چهره انور باندې د غم آثار راله نو په دغه موقع باندې حضرت جبریل علیه السلام سورة القدر د عرش برین نه روړو او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته پیش کو چې لیلة القدر خیر من الف شهر. دا هم شان نزول دی د سورة القدر. دغه رنګ حضرت کعب بن احبار رضی الله تعالی عنہ فرمای چې بنی اسرائیل کې یو بادشاه هغه یو داسې نیک عمل وکړو چې الله تعالی ته ډیر زیات خوشحاله شو. په هغه زمانه کې چې د الله یکم نبی هغه ته الله تعالی وحی راولېږله چې ته لاړ شه دې بادشاه ته وفرمایا چې ته د الله نه څه غواړې زه به قبلوم. الله نه څه طلب کړه زه تا نه راضي یم. زما طرف نه ورته دا پیغام ورکړه. کله چې دغه د الله نبی دی بادشاه لرالو نو د فوراً د بادشاه دعا ته لاسونه اوچت کړه چې یا الله زه خپل مال سره خپل اولاد سره ستا په لاره کې جهاد کول غواړم. الله تعالی وی دغه بادشاه ته 1000 زامن ورکړو. وی کله چې دا زامن رالوی شول نو د به په نمبر یو زوی جهاد ته لیږلو او هغه سره به خپل مال حالم شامل کړو چې میاش پس په دغه اطلاع راله چې هغه شهید شو نو بل زوی به ولیږلو. نو څو موده بعد میاش بعد چې دغه اطلاع راله چې هغه شهید شو نو دریم زوی به ولیږلو. نو داسې د 1000 زامن جهاد د پاره ولیږل او د 1000 واړه زامن د شهیدان شول او اخره کې دغه بادشاه په خپل جهاد میدان ته راووتو او دغه بادشاه په خپل جام شهادت د الله په لاره کې نوش فرمایلو. صحابه کرامو چې دغه د نیک عمله بادشاه دا خبره واورېده نو هغوی پرې رشک وکړو او خپلو کې وفرمایل چې دغه د بادشاه مرتبې ته به لا څنګه موږ ورسو. دون لوی عبادت چې زر زامن الله تعالی په لاره کې قربان کړل او زر میاشت دی د الله په لاره کې وجنګېدو او بیا په خپلم شهید شو. نو په دغه موقع باندې د سورة القدر نزول شو چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. نو دا هم د سورة القدر په شان نزول کې راځي دغه روایت. دغه رنګ حضرت علی بن عروه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې د انبیاء کرامو تذکره وشوه د بني اسرائیلو د 4 انبیاء کرام چې هغوی د سترګو برابر هم د الله تعالی عبادت کې قضایي نه وراغستې. چاہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. نو صحابه کرامو د دغه انبیاء کرامو په تابعدارۍ باندې ډېر زیات تعجب وکړو چې داسې تابعداري او داسې د الله تعالی عبادت. نو په دغه موقع باندې الله تعالی د سورة القدر نزول فرمایلو. سورة القدر کې الله تعالی یو دغه فضیلت هم ښودلی دی چې کوم انسان ته الرجي وي او دی وپیرې 3 ټیمه یا 5 ټیمه د دغه سورة القدر تلاوت کوي په اوبو باندې او په خپل وجود باندې دمی هر قسمه الرجي به الله تعالی د ده نه لرې کړي. دغه رنګې 3 پیری سورة الکوثر او 3 پیری سورة القدر چې څوک وایي نو که د ده بلډ پریشر های کیږي او که لو کیږي د دې سورتونو د برکته به الله تعالی د ده د بلډ پریشر نارمل ساتي. دغه رنګې که د چا شوګر وي او د سورة الکوثر او د سورة القدر ورد کوي 3 پیرې که نو د داسې
انسان که زنانه وي او که نارینه وي که د هغې شوګر های چلیږي یا لو چلیږي نو الله تعالی به د دغه صورتونو د برکته د هغه شوګر نارمل کړي. خو یقین سره چې وایي چې الله تعالی به ماله دې کې خامخا شفا اچوي نو الله تعالی به وله ضرور خامخا شفا اچوي. ګوره لیلة القدر داسې شپه ده چې دا الله تعالی صرف د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته ورکړې ده. ګوره که دغه شپه الله تعالی خاص کړی وی یعنی دا شپه متعین کړی وی په 21مه باندې په 23مه باندې په 25مه باندې په 20مه باندې په 29مه باندې چې دغه شپو کې بس دغه شپه ده نو څنګه چې د دې دا ثواب ډیر زیات دی نو بیا به ګناه هم ډیره زیاته وګوره. که چا پکې عبادت نه کولو که چا پکې د الله نه فرمانی کوله که چا پکې د الله تعالی اطاعت نه کولو نو بیا به د دې دا سزا هم ډیره زیاته وه ځکه چې د کوم عمل فضیلت ډیر زیات وي او د هغې د نه کولو بیا ګناه هم ډیره وي. ګوره نو الله تعالی په دې وجه دغه شپه پټه وساتله. که زما دا بندګان په دغه شپو کې عبادت ونه کړي که داسې څه ګناه ترې وشي نو دی خو لا علمه دي چې کومه شپه ده دغه شپه د لیلة القدر نو هغه شان سزا به ورته نه ملاویږي څنګه چې د متعین کولو سزا به دی ته ملاوېده. بعضې علماء کرامو د لیلة القدر په حق کې فرمایلی دي چې لیلة القدر دا په 20مه باندې راځي ځکه چې امام رازي صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دغه لیلة القدر کې 9 حروف دي او په دغه صورت کې دا لیلة القدر لفظ چې کوم دی دا 3 پیرې راغلی دی نو لیلة القدر چې 3 پیرې راغلی دی نو چې د 9 لا په 3 کې ضرب ورکړی شي نو دې نه 27 راځي. نو مبارک فرمای امام رازي سے مبارک رحمت الله علیه چې یقینا دا 20مه شپه ده او بعض علماء کرام فرمای چې هي حتی مطلع الفجر دا هي چې راغلی دی نو دا هم په 20م لفظ باندې راغلی دی چې د شپې ته پکې اشاره شوې ده نو دا 20م نمبر لفظ دی په دې صورت کې نو وایي دې نه دا معلومیږي چې دغه شپه په 20مه باندې ده. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه قسم خورم چې لیلة القدر دا په 27 شپه باندې دی. د لیلة القدر خپل علامات هم بعض علماء کرامو ذکر کړي دي. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله دغه شپه تیر شي نو د دغه شپې په سحر باندې به د انور لږه تته رڼا کوي ډیره رڼا به تیزه نه کوي ځکه چې ټوله شپه وي د الله تعالی انوارات ورېدلي وي د نور بارانونه شوي وي وایي د دې انور د رڼا په هغې په وجه تته شوي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې دغه شپه به معتدله وي ډیره زیاته رڼا به پکې وي او ډیره زیاته صفا به وي. حضرت مجاهد رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې علامت دا دی چې په دغه شپه کې به الله تعالی څه بیماری نه پیدا کوي. دغه رنګې په دغه شپه کې الله تعالی د بوټي په سجده باندې غورځېږي فرشتې پکې یو بل سره مصافحې کوي. په تفسیر روح المانی کې راځي چې لیلة القدر په شپه باندې حضرت جبریل علیه السلام مبارک سره د 70,000 فرشتو راځي او د ټولو فرشتو سره چې کوم دی جنډې وي او حضرت جبریل علیه السلام یو جنډه په خانه کعبه باندې ولګوي دویمه جنډه
په ګنبد خضرا باندې ولګئ، درېمه جنډه په مسجد اقصی باندې ولګئ او څلورمه جنډه په توري سینا باندې ولګئ. وی بیا دغه فرشتي په دې ځمکه خوري شي، د هر چا کور ته دغه فرشتي ځي او هر چا سره سلام کوي، خو هغه چا سره سلام کوي چې کوم عبادت گزاره وي. ګوره کوم د الله په یاد کې مصروف وي، په عبادت کې مصروف وي، ذکر کې مصروف وي، په درود کې مصروف وي، د الله تعالی ته په جړاګانو کې مصروف وي، چې کوم ودوي یا د الله په نافرمانی کې وي، نو داسې خلکو سره دغه فرشتې مصافحه نه کوي او دغه فرشتې هر کور ته ځي. خو کوم کور کې چې سپی وي، خنزیر وي، شراب څښلی کېږي، فوټوان لګېدلی وي، نو هغه کور ته دغه فرشتې د رحمت نه ځي او تر سهاره پورې دغه فرشتې تسبیحات، تهلیلات او د مؤمنانو د مسلمانانو دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. ګوره وی کله چې دغه شپه تیره شي نو دغه فرشتې واپس خپلو ځایونو ته چې ځي، نو د آسماني دنیا ته چې د آسماني دنیاوي اسمان ته چې کله دی قریب شي، دا 80,000 فرشتې د حضرت جبریل علیه السلام په معیت کې وی دی ورته وی چې تاسو چرته تللی وی؟ دا دنیاوي اسمان والا فرشتې نور چې کوم اسمانونو کې فرشتې وي، نو دغه 80,000 فرشتې او حضرت جبریل علیه السلام ورته فرمایي چې موږ تلو د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته. وی دغه فرشتې ورته عرض کوي چې دی په باره کې الله څه حکم کړی؟ وی حضرت جبریل علیه السلام ورته فرمایي ان الله تعالی غفر لصالحهم، چې الله تعالی ټول نیکان پاکان بندگان پکې او بخل او ګناهګارانو دپاره الله تعالی شفاعت قبول کو، ګناهګارانو دپاره الله تعالی شفاعت قبول کو. وی بیا د عرش الهی رب ته گویا شي چې ربه زه خبر شوی یم چې تا د نبی علیه السلام ټول امت ته وبخلو، د امت نیکان پاکان دې وبخل او د ګناهګارانو په حق کې دې سفارش قبول کړی دی. وی دې عرش ته رب فرمایي چې بالکل عرش ته رښتیا وفرمایل، ما د دې نبی علیه السلام د دې امت دپاره داسې بلند مرتبې، داسې د عزت مرتبې تیاری کړي دي چې نه سترګو لیدلی دي، نه غوږونو اورېدلی دي او نه د چا په خیال کې تیری شوي دي. دونه لوی عزت علما ورکړی دی. ګوره خو په دغه شپه باندې داسې بدنصیبه خلک شته چې د هغوی نه توبه قبلیږي او نه ورته الله تعالی د رحمت په نظر ګوري او نه بخشش کیږي. ګوره د لیلة القدر په دغه شپه باندې بدنصیبه خلک داسې شته چې نه مغفرت کیږي، نه توبه قبلیږي، نه ورته الله تعالی د رحمت په نظر ګوري. حدیث مبارک کې راځي چې هغې کې ړومبی دی مشرک چې الله تعالی سره څوک شریک جوړی، که د شرک نه توبه وباسله نو بیا ورته الله تعالی د رحمت په نظر ګوري، توبه به قبوله شي او مغفرت په نصیب شي. دویم نمبر څوک چې خلقو سره ډیر زیاده بغض او حسد ساتي، عداوت ساتي، داسې مؤمن ته، داسې مسلمان ته الله تعالی په دغه شپه باندې د رحمت نظر نه کوي. ګورئ د توبه نه قبلیږي، د مغفرت پکې نه کیږي. ګورئ او نن سبا تاسو وګورئ په معاشره کې بغض، حسد، عداوت بېځایه څونه ډیر زیات دی. نو الله دې د داسې روحاني بیمارونو موږ محفوظ کړي. دریم نمبر قاتل، قتل کون کې چې څو پورې هغه توبه ونه وباسي او هغه مقتول وارثانو معاف کړی نه وي، دیت یې نه ورکړی،
نو د داسې انسان ته هم الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري، د مغفرت نه کیږي، د توبه نه قبلېږي. ګورئ د قاتل په دغه لیلة القدر باندې. څلورم نمبر څوک چې د وینې دا رشتې ختموي، ورور سره ورورولي ختموي، خور سره رشته ختموي، دارنګې تعلق ختموي، صله رحمي ختموي، رشتهداري نه پالي، اسې بیسه چې کوم دی خپلو رشتهدارو ته اذیت ورکوي. کومه عهده چې دله الله ورکړې ده د هغه عهدې په ذریعې سره د خپل رشتهداران پریس کوي او هغوی له تکلیف ورکوي، نو د داسې خلکو په دغه شپه باندې توبه نه قبلېږي، مغفرت نه نصیب کیږي. ګورئ پنځم نمبر څوک چې تکبر سره ځان پسې جامې راکاږي. په عربو کې به دا طریقه وه چې هغوی به مخکې په زمان جاهلیت کې چې هغوی به ځان پسې د تکبر په وجه باندې دا څادرې راښکې یا دا کپړې به د تکبر په وجه چې کوم دی راښکې ځان پسې. بعضې به داسې وو چې هغوی پسې به خادمان ګرځېدل، هغه څادر به یې ورسره نیولی و. که یو انسان د نارستۍ په وجه یا د عادت په وجه باندې ځان پسې څادر راکاږي یا د هغه پنسې ښکته وي او پړه کې تکبر نه وي، نو هغه د دې نه بری دی. ګورئ خو دې حدیث مبارک کې دغه ځای کې الله تعالی متکبرینو طرف ته اشاره کړې ده چې زه د متکبرینو خلکو هم په دغه شپه باندې توبه نه قبلوم، دوی ته د رحمت په نظر نه ګورم، د دوی مغفرت نه کومه. اووم نمبر چغلخور، ستا خبره بل ته وړي، دا بل خبره تاله روړي. نن سبا دغه معاشره کې هم ډیر زیات دی دغه عمل. او بیا وایي چې دا مې اسې خبره وکړه، اسې مې وایي دا خبره وکړه، وایي چغلخور مې نه ده کړې، اسې مې دا خبره وکړه. نه، چغلخوري ډیره سخته ګناه ده او په دغه شپه باندې چغلخور ته الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري، د توبه نه قبلېږي، د ته د مغفرت په نظر نه ګوري، مغفرت نه نصیب کیږي. نو الله تعالی دې د اوو واړو بدو اعمالو نه موږ ټول محفوظ وساتي. حدیث مبارک کې راځي چې د الله تعالی داسې فرشتې شته چې هغوی د ذکر مجالس پسې ګرځي، هغوی ته سیاحین فرشتې ویل کېږي. نو ضروري ده او پکار ده چې په دغه شپه باندې د ذکر مجالس منعقد شي، که هغه جهري ذکر وي، که هغه خفي ذکر وي، که هغه ځان له وي، که په مجلس کې یو شان ذکر وي. نو ځکه چې د الله تعالی داسې فرشتې مقرر کړي دي، مشکات شریف حدیث مبارک کې راځي چې په دې ځمکه هغوی چکرې وهي او ذاکرین خلک ګوري، او چې کله دی دا ذاکرین پیدا کی نو یو بل ته آوازونه کوي چې راشئ موږ څه پسې ګرځېدو، هغه خلک دلته دي. نو څو پورې چې دا خلک په ذکر کې مشغول وي، دی پې د خپل رحمت دا وزرې راخورې کړي وي، دی لپاره د مغفرت دعاګانې کوي دغه فرشتې. ګورئ نو کوشش وکړئ چې په دغه شپه باندې د ذکر مجالس، د درود مجالس منعقد کړئ. د لیلة القدر په دغه موقع باندې کوشش پکار دی چې نوافلو سره سره قضا منځونو ادا کولو هم اهتمام وشي، ځکه چې پر ورځ د محشر به د قضا منځونو متعلق موږ نه تپوس کیږي. ګورئ چې کوم منځونه موږ نه قضا شوي دي، د نوافلو نه مخکې ضروري خبره دا ده چې په دغه ښکلو لمحاتو کې، په دغه ښکلو شپو کې د انسان قضا منځونه راوګرځوي. ګورئ ماښام نه د شروعاتو کې د سحر مونځ د اول قضا راوګرځوي، بیا د ماسپښینې قضا راوګرځوي، د مازدیګرې، د ماښامې، د ماسوتنې قضا دې راوګرځوي، بیا د ماسوتنې نوافلو کې صلات تسبیح نفل دې وکړي. او
په نزهة المجالس کې راځي څوک چې د لیلة القدر په دغه ښکلي شپه باندې 4 رکعاته نفل ادا کړي او په هر رکعت کې د سورة الفاتحې نه بعد سورة التکاثر 1 پیره ووایي او سورة اخلاص شریف 3 پیرې ووایي. نو الله تعالی به وایي د زنقدن سختونه محفوظ او ساتي. ګوره د زنقدن سختۍ نه به دی الله محفوظ ساتي. دغه رنګې په دې لیلة القدر په دې ښکلي شپه باندې څوک چې 2 رکعاته نفل ادا کړي او په هر رکعت کې د سورة فاتحې نه بعد 9 پیرې سورة اخلاص شریف ووایي، قل هو الله احد سورت ووایي او د سلام ګرځولو نه بعد استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب الیه دغه 9 پیرې ووایي. نو الله تعالی وی دی هم بخي او د والدین هم بخي او ملائک وی د لپاره جنت ته ولیږي او جنت کې د بوټي نال کی نهرونه ولا جاری کی او تر هغه وخت پورې بدله مرګ ناراضي سو پورې چې په دنیا کې الله تعالی د ته دا جنت نه خودلې. 2 رکعاته نفل دي، آسان نفل دي چې څوک پکې سورة اخلاص شریف 9 پیرې وایي او بیا 9 پیرې استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب الیه. بل 4 رکعاته نفل دي دا به حضرت بایزید بسطامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ کول او حضرت بایزید بسطامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې یو شپه زما حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره په خوب کې ملاقات وشو. وراته فرمایل چې اے بایزید تا ډېر ښکلی مز اختیار کړی دی، ډېر ښکلي نوافل دی اختیار کړي دي او څوک چې دغه نوافل په ټول عمر کې 1 پیره مو کی هغه لپاره به الله تعالی جنت حلال کی او جهنم به پې حرام کی. هغه 4 رکعاته نفل دي. په هر رکعت کې به د سورة فاتحې نه بعد 15 پیرې د سورة فاتحې نه بعد 15 پیرې سورة اخلاص شریف وایي، قل هو الله احد سورت په وایي چې 15 پیرې. بیا د سورة اخلاص شریف نه بعد لا اله الا الله به 30 دفعه وایي، 13 دفعه. بیا به رکوع ته ټیټ شي. نو په رکوع کې، په قومه کې، په سجدو کې او په جلسه کې مکرره تسبیحاتو نه بعد 10 پیرې به لا اله الا الله لا اله الا الله وایي. کله چې دغه 4 رکعاته نفل ادا کی نو بیا به 360 دفعه تسبیح براوالی لا اله الا الله لا اله الا الله کلمې ورد به شروع کی او اخره کې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. نو دا د حضرت بایزید بسطامی سے مبارک رحمت الله علیه نفلو چې حضور مبارک ورته فرمایلو چې چا دا نفل وکړه الله تعالی به هغه باندې جنت حلال کی او جهنم به پې حرام شي. بل د لیلة القدر په دغه ښکلي شپه باندې چې 4 رکعاته نفل په داسې طریقې سره څوک ادا کی چې د سورة فاتحې نه بعد سورة القدر 1 پیره وایي او سورة اخلاص شریف 27 پیرې وایي. وایي دی د ګناه نه داسې پاک شو لکه چې څنګه یو ماشوم د مور نه پیدا شي او د ګناه نه پاک وي، داسې د الله تعالی د ګناه نه پاک کی. ګوره او په جنت کې ولا الله تعالی 1000 محله تیار کی. ګوره خدا صغائر گناهونو نه دی پاکیږي. ښه دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. صغائر گناهونو نه دی پاکیږي، کبایر گناهونه به الله تعالی د ته په توبه باندې معاف کوي. ګوره دغه رنګې د لیلة القدر په دغه ښکلي شپه باندې که 4 رکعاته نفل داسې خلق ادا کی چې د سورة فاتحې نه بعد سورة قدر 3 پیرې وایي او سورة اخلاص شریف 50 مرتبه وایي او بیا چې کله سلام وسرخی او سجدې ته د لاړ شي
او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر دا دی ادا کی او دی وی په دې سجده کې او د سجدې نه دی سر روچت کی او الله تعالی نه دی درخواستونه شروع کی و چې کوم نعمت دی غواړي الله تعالی به ورته خامخا عطا کوي د ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کی. ګورئ دغه رنګي د لیلة القدر په دغه ښکلې شپه باندې چې څوک 2 رکعاته نفل ادا کی او په هر رکعت کې سوره قدر یو پیره ووایي او سوره اخلاص شریف 3 پیره ووایي نو الله تعالی به دته د حضرت ادریس علیه السلام، د شعیب علیه السلام، د داود علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام د عمل عمر ثواب په عمل نامه کې ولیکي. ګورئ او الله تعالی به دته په جنت کې د مشرق نواله تر مغربه پورې یو ښکلی ښار مزین کی جوړ به کی ورله. ګورئ په دغه شپه باندې وظیفه څه پکار ده چې انسان د هغه وظیفه ډیره زیاته وکړي. حضرت سید عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ای د الله رسوله که دغه شپه ما ولیدله ما وموندله نو په دغه شپه باندې زه کثرت سره څو غواړم د خپل رب نه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اے عائشی تو فرمایا تو وایه ته الله نه درخواست وکړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا غفور یا غفور یا غفور. اے الله ته معاف کوونکې بېشکه ته معاف کوونکې تحب العفو او ته خوښې معافي فاعف عني پس ما ته معافي وکړه یا غفور یا غفور یا بخونکي یا ذاته یا بخونکي یا ذاته یا بخونکي یا ذاته. نو دغه شپه باندې دغه دعا کول ډیر زیات پکار دي. د دې شپې ډیر زیات برکات دي. کوشش وکړئ چې په دغه شپه کې خامخا رب ته ودرېږئ، څه صدقات وکړئ، څه نیک عمل رب ته وړاندې کوئ. خامخا کال پسې کال دی پته نه لګي چې موږ به ژوندي یو که وفات به یو پته نه لګي. حضرت موسی علیه السلام مبارک یو ورځ د رب نه سوال کوي، رب نه تپوس کوي، رب ته درخواستونه وړاندې کوي چې ربه زه ستا قرب غواړم، زه ستا نزدېکت غواړم. وی رب ورته وفرمایل چې رب ای زما موسی کلیم الله زما قرب به هغه چاته حاصلیږي چې لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې ما ته ټوله شپه ویښ تیره کړي، دا شپه ما ته په ویښه باندې تیره کړي. وی بیا ورته حضرت موسی علیه السلام درخواست کوي رب ته چې یا الله زه ستا رحمت کې راتلل غواړم، ستا رحمت کتل غواړم. خو رب ورته وفرمایل چې ای موسی کریم الله څوک چې د لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې په مسکینانو باندې خوراس کاتو کی نو هغوی ته به زما رحمت حاصلیږي. ګور وی حضرت موسی علیه السلام رب ته درخواست کوي چې ربه زه په پولیسرات باندې په تیزۍ سره په اسانۍ سره تیرېدل غواړم. وی الله ورته وفرمایل چې ای موسی کلیم الله په پولیسرات باندې به هغه خلک په تیزۍ او اسانۍ سره تیریږي څوک چې د لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې صدقات کوي. ګورئ وی بیا حضرت موسی علیه السلام رب ته درخواست کوي چې ربه زه د جنت کې د جنتی بوټي د لاندې کېناستل غواړم او د جنت میوه‌جات خوړل غواړم. وی رب ورته وفرمایل چې دغه مقام او مرتبه به هغه چاته زه ورکومه چې څوک د لیلة القدر په شپه باندې تسبیحات ډیر زیات کی، ذکر کوي ډیر زیات. وی بیا رب ته درخواست وکړو چې یا الله زه جهنم نه خلاصې غواړم. وی رب ورته وفرمیل ای موسی کلیم الله زه به جهنم نه هغه چاته خلاصې ورکومه چې څوک د لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې د شپې نه واله تر سحره پورې استغفار وظیفه وکړي، معنا استغفار غواړي، بخشش غواړي. و بیا حضرت موسی علیه السلام رب ته درخواست کوي چې رب زه ستا رضا غواړم، ستا خوشنودي غواړم.
وی رب ورته فرمایل چې زما رضا او زما خوشنودي به هغه چاته حاصلیږي چې دغه لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې ماته صرف 2 رکاته نفل ادا کړي، 2 رکاته مونځ هم راته ادا کړي، زه ترې راضي یم. نو حضرت موسی علیه السلام خو جلیل القدر نبی دی، دا ټول نعمتونه الله تعالی هغه ته ورکړي. وګورئ حضرت موسی علیه السلام چې دا درخواستونه کول نو دا یې د خپل امت دپاره کړي دي. ګورئ هغه ته الله تعالی ډېر لوی لوی نعمتونه عطا کړي حضرت موسی علیه السلام مبارک ته. خدا هم یاد وساتئ چې دا لیلة القدر شپه دا صرف د نبي علیه السلام امت ته الله ورکړې ده. ګورئ دا مخکینی امت ته الله نه ده ورکړې. ګورئ بل که په دغه شپه باندې د لیلة القدر په دې موقع باندې که څوک 12 رکاته نفل په داسې طریقې سره وکړي چې په هر رکعت کې آیات الکرسی یو پیرا او یو پیرا سورة القدر وی او 7 دفعه سورة اخلاص شریف قل هو الله احد وی، او چې کله دغه نفل نه فارغ شي نو بیا 3 پیرې کلمه طیبه وی لا اله الا الله محمد رسول الله، او بیا 3 پیرې درود شریف وی. نو پر ورځ د محشر به الله تعالی د داسې انسان نه خپل عذاب لرې ساتي. ګورئ او داسې شخص به انبیا کرامو سره د جنت ملګری وي. ګورئ د دې نفلو دا برکات دي. ګورئ 12 رکعاته نفل 2 کولی شي او 4 په یو ځای باندې کولی شي. په هر رکعت کې به یو پیرا آیات الکرسی، یو پیرا سورة القدر او 7 دفعه سورة اخلاص شریف وی. الله تعالی دی دغه شپې څونه برکات دي زموږ د ټولو دی الله تعالی نصیب وګرځي، او په دغه ښکلو شپو کې دی الله تعالی موږ ټولو ته د عبادت، د ذکر، د استغفار، د صدقو، تا ته د جړاګانو توفیق دی الله تعالی زموږ د ټولو نصیب وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. او د سلام ګرځولو نه بعد استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب اليه دغه و پیری وی. نو الله تعالی وی دې هم بخي او د والدین هم بخي، او ملائک وی د لپاره جنت ته ولیږي او جنت کې دله بوټي نال کی، نهرونه ولا جاری کی، او تر هغه وخت پورې بدله مرګ نه راځي سو پورې چې په دنیا کې الله تعالی دته دا جنت نه ښودلی. 2 رکعاته نفل دی، آسان نفل دی چې څوک پکې سورة اخلاص شریف و پیری وی، او بیا و پیری استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب الیه. بل 4 رکعاته نفل دی، دا به حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ کول، او حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې یو شپه زما حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره په خوب کې ملاقات وشو، وراته فرمایل چې اے بایزید تا ډېر ښکلی مز اختیار کړی دی، ډېر ښکلي نوافل دی اختیار کړي دي، او څوک چې دغه نوافل په ټول عمر کې یو پیرم وکړي هغه لپاره به الله تعالی جنت حلال کی او جهنم به پې حرام کی. هغه 4 رکعاته نفل دی، په هر رکعت کې به د سورة فاتحې نه بعد 15 پیرې د سورة فاتحې نه بعد 15 پیرې سورة اخلاص شریف وی، قل هو الله احد صورت په وی چې 15 پیرې، بیا د سورة اخلاص شریف نه بعد لا اله الا الله با 30 دفعه وی، 13 دفعه، بیا به رکوع ته ټیټ شي. نو په رکوع کې، په قومه کې، په سجدو کې او په جلسه کې مکرره تسبیحاتو نه بعد 10 پیرې به لا اله الا الله لا اله الا الله وی. کله چې دغه 4 رکعاته نفل ادا کی نو بیا به 360 دفعه تسبیح براوالی لا اله الا الله لا اله الا الله کلمې ورد به شروع کی، و آخره کې به بیا محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم وی. نو دا د حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله علیه نفلو چې حضور مبارک ورته فرمایلو چې چا دا نفل وکړه الله تعالی به هغه باندې جنت حلال کی او جهنم به پې حرام شي. بل د لیلة القدر په دغه ښکلې شپه باندې چې 4 رکعاته نفل په داسې طریقې سره څوک ادا کی چې د سورې فاتحې نه بعد سورة القدر یو پیره ووی او سورې اخلاص شریف 27 پیرې ووی، وی دی د ګناه نه داسې پاک شو لکه چې څنګه یو ماشوم د مور نه پیدا شي او د ګناه نه پاک وي، داسې د الله تعالی دی د ګناه نه پاک کی ګوره. او په جنت کې ولا الله تعالی 1000 محله تیار کی ګوره. خدا صغائر گناهونو نه دی پاکیږي. ښه دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. صغائر گناهونو نه دی پاکیږي، کبایر گناهونه به الله تعالی د ته په توبه باندې معاف کوي ګوره. دغه رنګې د لیلة القدر په دغه ښکلې شپه باندې که 4 رکعاته نفل داسې خلق ادا کی چې د سورې فاتحې نه بعد سورې قدر 3 پیرې ووی او سورې اخلاص شریف 50 مرتبه ووی او بیا چې کله سلام وسرخی او سجدې ته دې لاړ شي او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر دا دی ادا کی او دی وی په دې سجده کې او د سجدې نه دی سر روچت کی او الله تعالی نه دی درخواستونه شروع کی و چې کوم نعمت دی غواړي الله تعالی به ورته خامخا عطا کوي، د ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کی ګوره. دغه رنګې د لیلة القدر په دغه ښکلې شپه باندې چې څوک 2 رکعاته نفل ادا کی او په هر رکعت کې سورې قدر یو پیره ووی او سورې اخلاص شریف 3 پیرې ووی، نو الله تعالی به دته د حضرت ادریس علیه السلام، د شعیب علیه السلام، د داود علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام د عمل عمر ثواب په عمل نامه کې ولیکي ګوره. او الله تعالی به دته په جنت کې د مشرق نواله تر مغربه پورې یو ښکلی ښار مزین کی جوړ به کی ورله ګوره. په دغه شپه باندې وظیفه څه پکار ده چې انسان د هغه وظیفه ډیره زیاته وکړي. حضرت سید عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ای د الله رسوله که دغه شپه ما ولیدله ما وموندله نو په دغه شپه باندې زه کثرت سره څو غواړم د خپل رب نه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ای عائشی تو فرمایا تو وایه ته الله نه درخواست وکړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا غفور یا غفور یا غفور. ای الله ته معاف کوونکې، بېشکه ته معاف کوونکې، تحب العفو او ته خوښې معافي، فاعف عني پس ما ته معافي وکړه، یا غفور یا غفور یا بخونکي یا زیاته، ای بخونکي یا زیاته، ای بخونکي یا زیاته. نو دغه شپه باندې دغه دعا کول ډیر زیات پکار دي. د دې شپې ډیر زیات برکات دي. کوشش وکړئ چې په دغه شپه کې خامخا رب ته ودرېږئ، څه صدقات وکړئ، څه نیک عمل رب ته وړاندې کوئ. خامخا کال پسې کال دی پته نه لګي چې موږ به ژوندي یو که وفات به یو، پته نه لګي. حضرت موسی علیه السلام مبارک یو ورځ د رب نه سوال کوي، رب نه تپوس کوي، رب ته درخواستونه وړاندې کوي چې ربه زه ستا قرب غواړم، زه ستا نزدېکت غواړم. وی رب ورته وفرمایل چې رب ای زما موسی کلیم الله، زما قرب به هغه چاته حاصلیږي چې لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې ما ته ټوله شپه ویښ تیره کړي، دا شپه ما ته په ویښه باندې تیره کړي. وی بیا ورته حضرت موسی علیه السلام درخواست کوي رب ته چې یا الله زه ستا رحمت کې راتلل غواړم، ستا رحمت کتل غواړم. خو رب ورته وفرمایل چې ای موسی کریم الله، څوک چې د لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې
په مسکینانو باندې خراس کاتو کی نو هغوی ته به زما رحمت حاصلیږي. ګور وایي حضرت موسی علیه السلام رب ته درخواست کوي چې ربه زه په پل صراط باندې په تیزۍ سره په اسانۍ سره تیرېدل غواړم. وایي الله ورته وفرمیل چې ای موسی کلیم الله په پل صراط باندې به هغه خلک په تیزۍ او اسانۍ سره تیریږي څوک چې د لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې صدقات کوي. ګورئ وی بیا حضرت موسی علیه السلام رب ته درخواست کوي چې ربه زه د جنت کې د جنتي بوټي د لاندې کېناستل غواړم او د جنت میوه‌جات خوړل غواړم. وی رب ورته وفرمایل چې دغه مقام و مرتبه به هغه چاته زه ورکومه چې څوک د لیلة القدر په شپه باندې تسبیحات ډیر زیات کی ذکر کوي ډیر زیات. وی بیا رب ته درخواست وکړو چې یا الله زه جهنم نه خلاصې غواړم. وی رب ورته وفرمیل ای موسی کلیم الله زه به جهنم نه هغه چاته خلاصې ورکومه چې څوک د لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې د شپې نه واله تر سحره پورې استغفار وظیفه وکړي، معنا استغفار غواړي، بخشش غواړي. و بیا حضرت موسی علیه السلام رب ته درخواست کوي چې رب زه ستا رضا غواړم، ستا خوشنودي غواړم. وی رب ورته وفرمایل چې زما رضا زما خوشنودي به هغه چاته حاصلیږي چې دغه لیلة القدر په دغه ښکلي لمحاتو کې ماته صرف 2 رکعاته نفل ادا کړي، 2 رکعاته مونځ هم راته ادا کړي، زه ترې راضي یم. نو حضرت موسی علیه السلام خو جلیل القدر نبی دی، دا ټول نعمتونه الله تعالی هغه ته ورکړي. وګورئ حضرت موسی علیه السلام چې دا درخواستونه کول نو دا یې د خپل امت دپاره کړي دي. ګورئ هغه ته الله تعالی ډېر لوی لوی نعمتونه عطا کړي حضرت موسی علیه السلام مبارک ته. خدا هم یاد وساتئ چې دا لیلة القدر شپه دا صرف د نبی علیه السلام امت ته الله ورکړې ده. ګورئ دا مخکینی امت ته الله نه ده ورکړې. ګورئ بل که په دغه شپه باندې د لیلة القدر په دې موقع باندې که څوک 12 رکعاته نفل په داسې طریقې سره وکړي چې په هر رکعت کې آیات الکرسی یو پیرا او یو پیرا سورة القدر وی او 7 دفعه سورة اخلاص شریف قل هو الله احد وی، او چې کله دغه نفل نه فارغ شي نو بیا 3 پیرې کلمه طیبه وی لا اله الا الله محمد رسول الله، او بیا 3 پیرې درود شریف وی. نو پر ورځ د محشر به الله تعالی د داسې انسان نه خپل عذاب لرې ساتي. ګورئ او داسې شخص به انبیا کرامو سره د جنت ملګری وي. ګورئ د دې نفلو دا برکات دي. ګورئ 12 رکعاته نفل 2 کولی شي او 4 په یو ځای باندې کولی شي. په هر رکعت کې به یو پیرا آیات الکرسی، یو پیرا سورة القدر او 7 دفعه سورة اخلاص شریف وی. الله تعالی دی دغه شپې څونه برکات دي زموږ د ټولو دی الله تعالی نصیب وګرځي، او په دغه ښکلو شپو کې دی الله تعالی موږ ټولو ته د عبادت، د ذکر، د استغفار، د صدقو، تا ته د جړاګانو توفیق دی الله تعالی زموږ د ټولو نصیب وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.